وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. باب دے مستحب والی د ولاړی رمضان د میاشتې او د رمضان قیام د دینه مراد تراویح دی. د تراویح منځ د الله او د الله د رسول خوښ دی. او څوک چې د تراویح منځ کوي د الله محبوب جوړیږي. 20 رکعاته تراویح جمع سره کول دا سنت مؤکد دی ټول رمضان. 20 رکعاته تراویح جمع سره کول ټول رمضان کی سنت مؤکد دی. 1180 نمبر حدیث مبارک دی. عن ابي هريره رضي الله عنه سیدنا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے، اللہ دی ترازی شی. دوینا دا حدیث روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چې دا الله پاک را لګلې شوی رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من قام رمضان ایمانا و احتسابا، وی کم کس نارینی که زنانی د رمضان ولاړه وکي ایمان سره او د الله نه د ثواب په امید باندې، ایمان سره او د الله نه د ثواب په امید سره، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، تراویح د برکته به د مخکینی ټول ګناهونه وبخلی شي. مخکینی ټول ګناهونه به وبخلی شي. یو عقلمند او خيار مسلمان چې په خپل انجام باندې نظری، انجام باندې نظر، دا مطلب چې زما دی دنیا کې دا زندگی او څو ورځې ده، دا زما د همیشه پاتې کېدو کور نه دی. که دی نه دی خو په دې باندې نظر وي چې خو که نن دی یا سبا دی په تخته کېږم او د قبر شپه را باندې را روانه ده. نو بیا دی خيار مسلمان ته دام پته چې زما قبر ته، زما د قبر زندګۍ ته، د برزخ زندګۍ ته او د آخرت زندګۍ ته چې کوم شی تاوان رسوي هغه زما ګناهونه دي. ګناهونه خو دې وخت کې مونږ او تاسو ته په نظر نه ښکاري چې ګناه څه شی دی، خو د ګناه حقیقت داسې زده کړو چې هره ګناه زما په قبر کې چې کوم ځای کې اړخ لګي هلته د جهنم لړم دی، مار دی، سکروټه ده. نو څومره چې ګناهونه یې هغه عمره به تکلیفونه زیات. الله دې زمونږ ګناه معاف کړي. یو خيار مسلمان سره د دې ډیر زیات غمی چې زما ګناهونه به څنګه ماته معاف شي. داسې لارې ګودرې ګوري. نو یو لار ګودر مونږ ته پیغمبر علیه السلام وښودله چې د رمضان په تراویح باندې د تیر ژوند ټول ګناهونه معاف کیږي. خو دې ځای کې له غوږ ونیسو. محققین علما دا خبره کوي چې د داسې قسمه ګناهونو نه مراد صغیره ګناهونه دي.
گناهونه دوه قسمه دي. الله دې زموږ هر قسم ګناه معاف کړي. څه واړه ګناهونه دي او څه لوی ګناهونه دي. وړو ګناهونو ته په عربۍ کې صغائر وایي او غټو ته کبایر وایي. صغیره ګناه، کبیره ګناه. کبیره ګناه بے توبې نه معاف کیږي. کبیره ګناه بے توبې نه معاف کیږي. او صغیره ګناهونه او د سره معاف کیږي. د جمعات په تکل د کور نه را روان شي یو قدم باندې ګناه معاف کیږي. جنازې سره لاړ شي، قبر وکني او مرده باندې خاورې واړی، د لارې نه څه ضرري څیز اخوا کی. مطلب نیکو کارونو سره واړه ګناهونه څه کیږي؟ رجیږي. بې توبې او د لوی د پاره څه پکار ده؟ توبه. د توبې نه بغیر نه معاف کیږي. بله د حدیث کې عالمانو یو دا خبره لیکلې ده چې که داسې خوش قسمته انسان خوش نصیبه چې تراوو ته ودرېدو، خو په داسې حال کې ودرېدو چې پاک صاف ودرېدو، یو ګناه هم نشته، ګناه نشته دی او څه شو تراوو کې ودرېدو. یا تراویح خو به روژه کې راځي، د اودس خو مونږ 15 وخته کوو. اودس ته کېناستو، شروع یې کو اودس، په اودس هم واړه ګناهونه معاف کېږي که نه. جومات ته په راتلو هم واړه ګناهونه معاف کېږي. د جمع په انتظار کې کېناستلو سره هم واړه ګناهونه معاف کېږي. د جمع نه پس په جومات کې تعلیم ته ایسارېدل، درس ته ایسارېدل، دې سره هم ګناهونه معاف کېږي. یو داسې خوش قسمته انسان دی د هغه ګناهونه شته نه، بیا به هغه ته څه میلاویږي؟ نو هغه ته به په دې عمل باندې تراویح دي، که اودس دی، که منزله راتګ دی، که جومات کې ناسته ده، په دې باندې به د درجات بلندېږي، د درجات به بلندېږي. یو بله دلچسپه خبره ما خپل استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه ناوریدلې ده. الله دې ولا صحت او عافیت سره ډیر عمر ورکړي. خدای ولا زما د عمر هم ورکړي. ډیر قیمتي انسان دی. هغې نه ما په داسې موقع باندې یو خبره اورېدلې ده. هغه دا د یو سړی دی، د هغه واړه ګناهونه شته نه، ټولې لوی دي. واړه ګناهونه یې نشته، ټول څه دي؟ لوی ګناهونه دي. او هغه تراوو ته ودرېدو. نو حدیث کې خو راغله چې مخکیني کم ګناهونه به معاف کړي، واړه، او د ده واړه شته نه، ټول څه دي؟ لوی دي. نو مفتی صاحب نه مې دا خبره اورېدلې ده. هغې فرمایل وي بیا هم دا نیک عمل خپل کار کوي، د لویو ګناهونو ته دا ور مخامخ شي، دا تراوو ثواب، د اودس ثواب، او هغه رجی هغې له بنیاد کمزوری کوي. بیا نو چې د لویو ګناهونو بنیاد ورجیږي، بیا خو چې د کوم یو څیز بنیاد کمزوری شي خو نشي ودرېدی. مطلب دا دی د خبرې چې دله به الله پاک په دغه لویو ګناهونو باندې د توبې توفیق ورکړي. تاسو به وایئ چې د ګناه باندې د توبې توفیق څه ته وایي؟ خفه کېږئ به رانه. نه، مونږ د یو کور خلک یو، امام او مقتدیان د دې پرده او شرم سره یو وي. مونږ فریق نه یو، مونږ رفیق یو خپلو کې. دا به خپلو کې منو، مونږ خیرخوا یو د یو بل. په لویو ګناهونو کې چې نن یې مونږ ټول په مخه کړي یو، د بجلۍ غلا. اوس د بجلۍ د غلا نه به توبه ما ته څنګه نصیب کېږي؟ زه غواړم چې د دې نه زه څه شم، خلاص شم، توبه ترې وباسم، خدای زما څه بندوبست وکړي د حلالو. نو هغه چې زه رمضان المبارک قیام کوم، دا نیک اعمال کوم، اودس کوم، منځ روژه،
دې سره به الله پاک یو ورځ داسې راولي چې ما ته به د دې نه د توبې توفیق ملو شي. ګوره یو مشهوره واقعه ده، تاسو اورېدلې ده، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک دور واقعه ده. ګیله وله راله د یو مسلمان په سر باندې جویا فلانې نه دی او دی هغه جي تاسو سره منځونه هم کوي او د شپې سم کوي، غلا هم کوي. اورېدلي هم دي دا واقع. نو نبی علیہ السلام ورته څه فرمایل؟ وایي دا مونځ به ان قریب دی د دې غلا نه منع کي او مکه شانتې وشو. مونځ هغه الله پاک د مونځ په ذریعې سره بیا چې مونځ کله د رښتیا مونځ شو غلا نه سو. دې سره یو بل جواب مو شو، تاسو په دې خپلو لارو کوڅو کې اټک بیټک کې اورئ مړه هغه فلانې سم کوي، منځونه هم کوي، اذانونه هم کوي او راشه عمل ته خو یې لږ وګوره. نو اوس څه پکار دي؟ دله دا منځ او دسه اذان تلاوت دا پرېښول پکار دي که نه هغه بد عمل والا پرېښول پکار دي؟ نو هغه به د دې په ذریعې سره پرېښودلی کېږي انشاءالله.